امام الانبیاء یوسف په ورشي نو فیروز رضی الله تعالی عنہ یې څه بداشت نو دې لاړ ډېر لږ دی چې کله مقام ته ورسېد نو چاپېره لښکر او د قرآن عاشق او د محمد رسول الله عاشق چاپېره ګرځي ځان له لار ګوري چې زه به سخت درته دلته راسم د په یوه دروازه ورته خلک وایي وي ده سره ملاقات خو ډېر ګران او دې وایي دا صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلي چې رز رانه ختمه شوه لاره او چېرته ناکام شو او زړه کې مې دا ارمان دی چې ربه ما ورته ورسوه د چاپېره ګرځم د یو کس راباندې پېښ شو وی ما ورته وویل چې یاره مې پلاني سره میلاوېږم وی چې د پیغمبر سره وی چې او وی چې د ده سره میلاوېدل خو ډېر ګران ها یوه لارې شته وی هغه لار څه ده نو دې ورته ویل هغه لار د ده بیبي او ښځه وی هغه ځای دفتر دی لاړ شه د هغې سره ملاقات وکړه درخواست ورته کېږده هغه به دې ورسره میلاوي وی بله لار نشته نو ده ویل بیا خو خبره اسانه شوه چې کله دې لاړو بیبي سره ملاقات وکړو درخواست یې ورته کېښودو نو هغې چاپېره وکتل چې څوک شته خو نه ورته وایي مېلمه به مېلمه وی ډېر بېخونده مېلمه دې فرید سره ملاقات سره نو دې پوه شو چې دا بیبي څوک تا کړه نو دې ورته وایي چې د هغې د زړه حال یې معلوم کړو نو وی خوښه دې نه ده چې تا مې وبه ارام کړم او د آخرت په دې بې نومه شي نو هغې ورته په غوږ کې وویل که دا کار دې وکړو نو ټول د خدای نه څه غواړم او دا دروغجن دی حقیقي پیغمبر آخري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې ورته ویل ما ته لاره برابر کا بیبي اعلان کو لاره برابر کې ډېر د لرې د یو مېلمه راغلی دی زما د خاوند سره ملاقات غرض دی په اهمو خبرو باندې مشوره کېږي د ورسره د مسلمانانو ورو لارې ورته برابر کړئ یوه دروازه کوله ورته بله دې ورته وویل چې داسې به کوې چې کله زه ګرد نه شم نو ما پسې د دروازې د بار نه بند کړي زه پوه شه دې پوه شه خو چا چاپېره نه خلک لرې کړه چې باید څوک د دا وازونه اوري نه او بیا چې داسې زه کار تان کړم سړی بس چې ته پوه شې نو ما ته به لارې کولی وکړي بیا به زه وځم چې کله ورته لارې برابر شوې دی تک ته ورسېدو بیبي ورپسې دروازه بنده کړه لاو لښکرې چاپېره لرې کړې نږدې ودرېږې اصل چې دا خبرې واورئ دا پټې خبرې د چې ورسره درته خبرې وکړې او پوه شو چې ظالم خو ډېر لوی ګستاخ دی او ډېر لوی دروغجن دی دا حمله یې پرې وکړه مری نه راټیټ کړو لاندې کېښود پاس ته کې ګوډې باندې او په بله ورسره چاړه وه هغه یې ورپسې راواخیسته وي اوس چې دې دعوې سره څوک دا ته چې کومه دعوه کوي دا د قرآن عاشق او فیروز دهلوي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بس دغلته زړه کې وکوس کړي چې فیروز کامیاب شي او همدغه پیغام چې د ده
نبی علیہ السلام ته ورسېد، اعلان یې وکړ فاضل فیروز کامیاب شو. چې کله موږ د چاړه په مړی باندې کېښوده نو د خلال آوازونه شروع کړل. د بار چاپېره د ده آواز هغه خوږ شو چې چا واورېدو نو په منډه بیبي پسې لاړل، ویې ما لنبینا یغرغر غرغرة الثور، وی زموږ په پیغمبر باندې څه شوي دي لکه د غوړي په شان خندا. د بیبي هم پوهه وی چپ شئ، ان نبیکم یوحی الیه، وی ستاسو پیغمبر دا روجې زما، وی ستاسو پیغمبر ته د دروغجن زامنو وحي شروع ده، چپ شئ وحي ورته شروع ده، وی دا دغه وحي ده او یو وخت به نه کوئ، لرې شئ. چې کله د خبره پام کړه او ښځه دې په ډډې کې درته د بیبي راغله، دروازې ورته پوره کړه. فیروز دهلوي رضي الله تعالی عنه وویل چې درته کېدم نو دوړ پسې اړي او بیا تیاره خوره وه او ښځو سره سینه راووتم او ما ویل چې یا الله ستا ډېر ډېر حمد او شکر، کامیاب شوم په خپل مقصد. مسلمانانو وروڼو دا د قرآن اشعار دا ځوانانو د خپل ځواني د محمد رسول الله په ختم نبوت باندې قربان کړه او دا د قرآن په سچ باندې عاشقان، په رښتوني عاشقان د قرآن.